السلام علیکم ګران مینوالو مشتاق خان بنره امید لرم چې روغ به جوړ به خوشاله به او ژوند به تازه دوستانو د نن ویډیو مو خاص تاسو لپاره راوړی دا د هغه کسانو لپاره کم کسان چې غواړي چې موږ یورپ ته لاړی د یورپ خواهشمن کسان چې کم یې نو هغه بالکل زما په دې سایډ باندې به دا تصویران تاسو سره چلیږي دا تصویران به تاسو هم لیدئ شئ دا هغه کسان دي کوم چې یورپ ته ځي نو تاسو به د یورپ په حق باندې به تاسو چې دین ډېر زیاتې ویډیوز چې دین هغه به کتلی وي او زیات تر خلک څه چل کی چې هغه د بهري جازونو لارې یا لکه دغه لارې اختیاري کومې لارې چې غیر قانوني لارې وي او باغې باندې چې دین د هغې کمه خرچه راځي نو کم کسان چې دا غواړي چې موږ به دغه لارو باندې لاړې نو هغه دا ویډیو یو ځل خامخا وګورئ دوستانو په دې باندې به تاسو ډېرې زیاتې ویډیوز چې دین هغه به کتلي وي ډېر زیات ویډیوز د دې په حق باندې چې دین هغه شته په یوټیوب باندې هم موجود دي په فیسبوک باندې هم موجود دي د دې لپاره ډېر شي خلکو چې دین هغه ویډیوز جوړ کړي دي او اپلوډ کړي دي خو دوستانو دا به تاسو سره شریکول غواړم چې دغه کم کسان چې دي آیا دا په هر سړی کامیابیږي که نه ناکامه کېږي پکې هم زما په خپله باندې د یو بایي سره خبرې شوي دي خبرې اترې چې هغه په یورپ کې دی او هغه تعلق د پاکستان صوابۍ سره دی نو هغه راته دا خبره کوله چې یورپ ته راتلل دا د خلک چې وي چې د اوسپنو نینې چیچل مسافري ده خو لکه اصل خبره دا چې هغه وي چې د دې نه هم ګرانه کار دی دومره ګران کار دی چې دلته راتلل ډیر زیات ګران دي هغه وی چې په لار باندې بچ دي نو زمونږ خپل کم ملګري چې به وپات شو نو هغه به بیا په هغې ځای باندې پاتې شو په هغې باندې به یا خاورې مونږ واړولې یا به وانړولې اکثر به په داسې ټیم کې وو په داسې تادی کې به په دغه کې به چې ایجنټ په چې دی نو مونږ هېڅ هم نه پرېښودو ایجنټ به مونږ ته صرف دا وی چې بس د دې سړي نه ځان چې دی نو راوباسئ تاسو چې دی نو لار ته پرته تاسو به لار ووایئ بس دوستانو دغه خلک چې کم خلک ځي نو هغه د دې یوټیوب ته راځي فیسبوک ته راځي او ځان خبروي هغې ځای کم خلک چې د یورپ خواهشمند دی نو هغه کوشش وکړي سعودي ته لاړ شئ دوبۍ ته لاړ شئ یا افغانستان ته لاړ شئ او د هغې ځایونو نه چې دی نو بیا تاسو لږ په اسانه باندې تللی شئ خو که چېرې تاسو داسې غواړئ چې موږ داسې ډایرکټ چې دی نو یورپ ته لاړې نو یورپ ته تلل ډېر زیات ګران کار دی په لاره کې په دې کې سمندرونه راځي دغسې ځناور پکې راځي قسمه قسم ځناور پکې شته یاره هر قسمه سختي دی هغه به تاسو برداشت کوئ او تر دې پورې پکې راځي چې ستا سره به د کاني هېڅ نه ته به ستړی شوی کم سړی چې ستړی شي ایجنټ بیا د هغه سره دا دوکه کي چې کم ایجنټ یې ستاسو چې چاته حواله یې هغه کس په تاسو ته دا خبره کوي چې ته دلته کښېنه او په تا پسې به چې دی نو ګاډی راځي تا به په هغې ځای کې کښېني بیا به دنه ځي نو چې دغه کسان چې ستا نه لاړو دغه ستا نه لاړ نه په تا پسې ایجنټ دغه ځای ته واپس راځي نه پسې بل سړی واپس راځي خو چې شپه شي یو ځناور به د باندې پېښ شي به دې خوري خو زیات تر ملګري زما سره پکې زیات تر په دې ویډیوز کې تصویران هم شته خو هغه تصویران پکې زه ځکه نه شریکوم چې بیا ویډیوز کې چې نو مسلې جوړي نو اډوکي پکې چې نو په لارو باندې پراته دي د انسانانو اډوکي چې انسانان چې نو هغه ځای په ځای پراته دي او هغه ایره شوي دي نو دوستانو هرګز داسې مه کوئ خپل ژوند چې دی د خپله لاسه خپل ژوند مه بیلئ ژوند چې دی دا ډېر قیمتي دی انسان ډېر قیمتي څیز دی نو که په دې کې 20% خلک هلته لاړ شي یا 30% خلک هلته لاړ شي نو 70% په دې کې په لاره باندې مړه شي یا پکې ځناور وخوري یا په هغې ځای باندې پاتې شي نو لکه داسې د یورپ ته په غلا باندې د تلو کوشش هرګز مه کوئ لاول د چا سره مشوره کوئ او بیا د هغې نه وروسته د تلو کوشش کوئ د نیکسټ ویډیو پورې ما مشتاق خان بنیره کې اجازت الله په امان